بنیاد باندې ډېر اچانک موږ دا پروګرام جوړ کړ د پریس کانفرنس او دا پریس کانفرنس موږ د 28 اپریل پاکستان تحفظ جلسې متعلق دی چې په هغه کې موږ بھرپور شرکت لپاره انشاءالله په ریلي په شکل باندې وځو او د دې موږ ته ضرورت ولیکل شو ځکه چې دا تجربې موږ مخکې لیدلې د سوري محمد په شکل باندې په نورو شکل باندې د سواد خلک ډېر سفر شوی دی او په هر وخت کې په دې چیزونو کې متاثر شوي دي نو موږ وایو چې په دې حالاتو کې چې په سواد کې اوس امن دی حالات ټیک دي د داسې قسم خبرو ضرورت نشته موږ ډېر قایل یو چې چا مطالبات یې هغه د پاکستان هر شیري د آئین مطابق هغه د حل کړی شي هغې موږ تایید هم کوو مخالفت نه کوو خو په داسې شکل نه چې هغه دښمنۍ طرف ته خبره ځي یا ټکراو طرف ته ځي نو موږ دا وایو چې موږ د خپل ملک سره د خپل ادارو سره به ولاړ یو ځکه چې موږ دلته دا چیزونه دا لیدلي دا نورې تجربې چې په موږ باندې خلک نه کوي د دې لپاره د نور ځای نه که څوک کوي خاص کر سوات یو حساس ځای دی په دې حواله سره چې په نورو علاقو کې څه بدعملي کېږي هغې دومره غټ خبر نه اخیستی کېږي خو که د سوات خبره راشي نو دا احساس خبره ده دا خلک ډېر زیات د زلزلو نه سیلابونو نه د دهشتګردۍ نه متاثر شوي دی ډېر لوی نقصانات یې خوړلي نور دا تجربې دی په موږ باندې خلک نه کوي دا خلک نه موږ له اوسه پورې لیدلي نه یې پېژنو او که څه خبرې د دې مطالبې جایز وي نو موږ پاکستان حکومت ته ادارو ته دا وایو چې هغه دې ورسره کښېني او هغه دې والا حل کړي چې کومې جایزې مسلې او دې ملګرو ته موږ دا وایو چې هغه د پاکستان خلاف دې خبرې نه کوي کنځل دې نه کوي خپل ادارو سپکوالی دې نه کوي ډېر ملکونه داسې دي چې هغه زموږ خلاف دي د ملک خلاف سازشونه کوي د سپیک خلاف دي د ملک د ترقۍ خلاف دي د دغه چیزونو چې دوهراو نه شي او په سټیج باندې یا په دغه باندې موږ د خپل ملک د خپل ادارو سپکوالی ونه کړو نور ملکونه زموږ ډېر زیات مخالفت کوي نو موږ د دې پریس کانفرنس په ذریعه باندې دا خبره کوو چې موږ انشاءالله په دې جلسه کې بھرپور شرکت کوو او ډېر غټه ډویلې به ځو په هغې کې به ځو میراثي ګراونډ ته او موږ د خپل ملک او د خپل ادارو سره به ولاړ یو په صراط المستقیم به ځو نور په کږو وږو لارو نه ځو او نه موږ دغه متحمل کېدی شو چې نور دا قصې ډېره مهرباني ډېره شکریه